بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مشکل صیغې او د هغې حل په سلسله کې دا زمونږ اتم درس دی. په دې درس کې چې کوم لومبۍ صیغه مونږ حل کوو نو هغه د سورې بقرې په آیت نمبر 24 کې راغلی ده. الله جل شانه فرمایي فاتقوا النار التي فتقو دا د باب افتعال نه د جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم صیغه ده او دا په 7 اقسام کې لفیف مفروق ده. لفیف مفروق هغه ته ویل کېږي چې په هغه صیغه کې 2 حروف علت جمع شوي وي او دواړه جدا جدا وي. فتقو دا په اصل کې دی یو تقیو بروزن افتعلو همچو اکتسبو. نو کله چې مونږه تدې صيغه وزن کو نو یو تقیو بروزن افتعلو نو د فا کلمې په مقابله کې واو راغله او د لام کلمې په مقابله کې یا راغله. نو په دې کې 2 حروف علت جمع شو، یو د فا په مقابله کې او بل د لام کلمې په مقابله کې او دواړه جدا جدا دي. نو دی وجنه دیتا لفیف مفروق وای. په دې صيغه کې ډېر قوانین جاری شوي دي. د ټولو نړمبه په دې صيغه کې د اتعد اتصر والا قانون جاری شوی دی او دا قانون مخکې مونږ ذکر کړم دی په لفظ تتقون کې. تدې قانون حاصل او خلاصه دا و چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې وو یا واقع شي نو دغه وو او یا دا به مونږ تاکو او تا به بیا پتا کې ادغام کوو. نو چې کله مونږ د وو نه تا جوړ کړه او بیا هم تا پتا کې ادغام کړه نو مونږ سره د ایو تقیون جوړ شو اتقیو. بیا ته دې صيغې شکل دا د میو بشانتی جوړیږي او دا قانون مونږ بار بار عرض کړی دی چې د یدعو تدعو یرمی ترمی تدې قانون 2 حصے دي. یو حصہ هغه ده چې په هغې کې واو او یا دا مضموم وي یا مکسور وي او تدې نه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي. نو چې کله داسې صورتحال وي نو د دغې واو او د یا حرکت دا به مونږه حذف کو او مونږه بیا 2مه حصہ تدې قانون دا ویلي وه چې کله د صيغې شکل عیو میو عوی ہوئی پشانتے جوڑے دو نو بیا با په دې صورت کې مونږه حذف د حرکت نکو بلکې مونږ به تدغه واو او د یا حرکت دا به مخکې حرف لا مونږه ورکو. نو دلته هم ایو تقیو کې د میو شکل جوړ شو دی. نو اوس بدلته مونږه د واو او د یا د حرکت دا به نه حذف کو بلکې تدې حرکت به مونږه مخکې حرف لور کو. نو ایو تقیو کې د یا د ضمه دا مونږه قاف لور کړه او د قاف خپل کم حرکت دی کسره هغه مونږه حذف کړه او دا خبره په 13 درس کې مونږه کړې وه چې کله د میو قانون مونږه جاری کو او د یا حرکت مونږه مخکې حرف لور کو نو تدې نه بعد به خود په خود په دې کې 2 قانونونه نور جاری کیږي. یو د یوسرو والا قانون او بل د التقاء ساکنین والا. نو د یوسرو قانون د وجې نه دغه یا دا مونږه په وو سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو اتقو. اوس د 2 واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله لومبۍ پکې مده وه نو هغه وو دا مونږه وغورځاو نو مونږ سره د اتقو نه جوړ شو اتقو. اوس 2 نور قانونونه په دې کې جاری کیږي په دې صيغه کې. یو د حمزه وصلی والا
هغه بالکل تدې صيغه په ابتدا کې او هغه چې کله حمزه وصلی د کلام په منځ کې واقع شي نو دغه حمزه وصلی دا غورځيږي. نو دلته د حمزه وصلی دا د تا او د فا په منځ کې واقع شو، لہذا دغه حمزه وصلی د وغورځیدله. نو موږ سره د اتقون جوړ شو فتقو. بیا په قرآن کې دا لفظ دا تړلې شوی دی د النار سره، فتقوا النار، قاف او نون تړلې شوی دی. نو دلته هم د وو او د دغه النار کې چې کم دو نونونه دي، ځکه چې دغه نون مشدد دی او چې کم مشدد حرف وي په هغې کې لومبی حرف دا ساکن وي. نو د وو او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو راله، لیکن په دې صورت کې به مونږه وو دا تلفظاً غورځو، یعنی دا وو به مونږه نه راکاږو، داسې به نه وایو چې فتقوا النار، بلکې دا وو دا به مونږه تلفظاً غورځو، دا وو دا به مونږ نه راکاږو. البته کتابتن دا وو به لیکلی کېږي، نو مونږ به داسې وایو فتقوا النار التي. دویمه صیغه چې کوم په دې درس کې مونږ حل کوو نو هغه هم د سورې بقرې په آیت نمبر 24 کې راغلی ده. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. نو مونږ به اعدت حل کوو. اعدت دا د باب افعال نه د واحد مؤنث فعل ماضی مجهول صيغه ده او دا په 7 اقسام کې مضاف دی او مضاف هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې 2 حروفه دا د یو جنس وي. اعدت دا په اصل کې اعددت دی، اعددت بروزن افعلت همچو اکرمت. پدې کې د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی او د هغې قانون مختلف شقونه دي. ان شاء الله دغه قانون د زمونږ چې د قوانینو صرف کومه سلسله ده په هغې کې به مونږ په تفصیل سره حل کوو او ذکر کوو به. خو دلته د هغې شقونو نه چې کوم شق جاری شوی دی نو هغه دا دی چې کله 2 یو شانتي حروف وي، دواړه متحرک وي او تدې نه مخکې حرف دا ساکن وي، نو د لومبي متحرک حرکت دا به مونږ مخکې حرف لور کو او بیا به پکې مونږ ادغام کو. نو اعددت کې د لومبي دال حرکت دا مونږ عین لور کو او بیا پکې ادغام وکړو، نو مونږ سره د اعددت نه جوړ شو اعدت. تدې درس اخرنۍ صيغه چې کومه مونږ حل کو نو هغه د سورې بقرې په آیت نمبر 25 کې دغه لفظ راغلی دی و اوتو به متشابهه. اوتو دا د باب ضربه یضربونه د جمع مذکر غایب فعل ماضی مجهول صيغه ده. اوتیا، اوتیا، اوتو. او دا په 7 اقسام کې محموز الفا هم ده او ناقص یایی هم ده، یعنی تدې د فا کلمې په مقابله کې حمزه واقع شوې ده او د لام کلمې په مقابله کې یا واقع شوې ده. نو تدې صيغه اصل دی اوتیو، اوتیو بروزن فعلو همچو ضربو. نو د فا کلمې په مقابله کې حمزه رااله او د لام کلمې په مقابله کې یا راغله، ځکه چې تدې وزن دی فعلو. نو که تاسو وګورئ نو په دې صيغه کې هم یا مضموم ده او تدین مخکې حرف دا مکسور دی. یدعو تدعو والا قانون دیتا متوجه شوی دی، لیکن دا غیر لومبه صورت نه بلکې دویم صورت، ځکه چې په دې صيغه کې د میو شکل جوړ شوی دی. نو د دغه د وجې نه مونږ د یا د حرکت دا مخکې حرف لور کو او مخکې حرف دا تا ده. نو چې کله دا زمه مونږه تاله ورکړه نو یام الته ساکنه شوه او د یا نه مخکې پیش دی او دا خبره مونږه بار بار عرض کړې ده چې کله د میو دا صورت مونږه جاری کو نو د هغې نه بعد به یو سرو قانون هم جاری کیږي او التقاء ساکنین قانون هم جاری کیږي. نو دغه یا دا مونږ په وو سره بدل کړه د یو سرو قانون د وجې نه، بیا د التقاء ساکنین د وجې نه لومبې وو دا مونږه وغورځاو، نو مونږ سره د اوتیو نه جوړ شو اوتو.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.